السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن به موږ د زنانو د ګوتمۍ په باره کې تفصیلي بحث چې دی هغه کوو. نو د زنانې د سپینو زرو او د سرو زرو د ګوتمۍ ماسې وایه د نورو ګوتکو لکه وسپنه، پیتل او ارټیفیشل چې کوم ګوتمۍ دي د دې په باره کې دا تفصیل دی چې په دې کې د علماء کرامو اختلاف دی. اکثره علماء کرام د کراهت تحریمي کول کوي، خو مفتی رشید احمد گنگویی رحمه الله بیا د کراهت تنزیهی کول کوي، او مفتی رشید احمد لودیانوی رحمه الله په خطبات رشید د دج کم کتاب خطبات رشید دی پاکی لیکلی دی چې دا جایز دی. په دا خطبات رشید کې لیکلی دی چې چونکې مولانا رشید احمد گنگویی رحمه الله د جواز کول کړی دی نو ځکه دا جایز دی. خو مفتی رشید احمد گنگویی رحمه الله د جواز نه بلکې هغه د کراهت تنزیهی کول کړی دی. دا غرنګ په احسن الفتاوا جلد نمبر 8 کې دا د عدم جواز کول چې دی غسته، خو دا هغه لاندې بیا لیکل سوي دي چې د دې د رجوع تفصیل چې دی په تتمه کې دی، خو په تتمه کې موږ د بسیار تلاش باوجود دغه رجوع چې د هغه پیدا نه کړه. نو احتیاط په دغه کې دی چې زنانې د دغه دوه قسم د سپینو زرو سرو زرو ګوتمیانو څخه ماسې وایه دا نورې ګوتمیانې استعمال نه کړي، ولې چې اکثره علماء کرام د کراهت تحریمي کول کوي، د عدم جواز کول کوي چې کوم وخت دا ناجایزه سي نو بیا په دې سره منځ کول هم مکروه تحریمي کیږي. دغه تفصیل چې دی دا صرف په ګوتمۍ کې دی، نور په بنګړۍ او په هارو په دا شانو کې چې دی هغه د نورو دیهاتو د وسپینو د هر شغه استعمالول جایز دی. د دغه مسلې تفصیل په دغه لاندې کتابو کې تاسو کتی سئ. نو رد المحتار صفحه 380 جلد نمبر 6، مجموع الانهور صفحه 190 جلد نمبر 3، هندیه صفحه 315 جلد نمبر 5، جوهره صفحه 194 جلد نمبر 6، بدایع الصنایع صفحه 45 جلد نمبر 11، محیط البرهانی صفحه 198 جلد نمبر 5، الموسوعة الفقهیه صفحه 25 جلد نمبر 11، حاوی للفتاوی صفحه 15 جلد نمبر اول، او فتاوای رشیدیه صفحه 391، خطبات رشید صفحه 158، امداد الاحکام صفحه 358 جلد نمبر 3. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.